Assalamu alaikum dear students. I'm your tutor Dr. Muhammad Wajid Raza, and today we are going to discuss introduction to income statement. تیر شوي لیکچر کې مونږ خبره کړې وه په فاینانشل سټیټمنټس او د هغې په امپورټنس باره کې. نن مونږ خبره کوو په انکم سټیټمنټ باره کې. د خبرې شروع کول نه مخکې د یو څو سوالونو ذکر ډېر ضروري دی. آیا چېرته ستاسو ذهن ته راغلی ده چې کومه یو کمپني زیاته ګټه کړې ده؟ پیپسي، کوکا کولا، ټویوټا که هونډا که جی ایس کے که گیټس که ایبٹ، یا کمی کمپنی ایکسپنسز زیات دي، یا د کمی کمپنی ټیکسز زیات پے کړي دي، یا کمی کمپنی ډیویډنډ زیات پے کړی دی، یا په دې کمپنیانو کې کومه کمپنی انټرسټ زیات پے کوي. د داسې کوېسچنز د انسرز دپاره ضروري ده چې موږ ته انکم سټیټمنټ باره کې معلومات وي، ځکه چې د دې ټولو خبرو جواب د کمپنۍ په انکم سټیټمنټ کې موجود وي. نن زموږ د لیکچر ټاپک هم په انکم سټیټمنټ باندې په ډیټیل سره بحث کول دي. د ننني پریزنټیشن کې به زه کوشش کوم چې زه کور کړم د انکم سټیټمنټ ډیفینیشن، بیا بیسک اکویشن چې د کم تحت انکم سټیټمنټ کار کوي، د انکم سټیټمنټ آبجیکټیو صحیح او په انکم سټیټمنټ کې مین کمپوننټ صحیح. مین کمپوننټس نه زما مراد چې په انکم سټیټمنټ کې څو حصې او په دې کې موږ کم انفارمیشن ورکوو. که انکم سټیټمنټ موږ ډیفاین کوو نو دا داسې موږ په ډېرو طریقو ډیفاین کولی شو، خو که په ساده پښتو کې زه د انکم سټیټمنټ خبره وکړم نو دا یو پیج کاغذ دی چې دا موږ ته معلومات راکوي د یو کمپنۍ باره کې چې د کمپنۍ په یو خاص پیریډ آف ټایم کې ریونیو څومره وه، د هغې ایکسپنسز څومره وو او د هغې نیټ پروفیټ څومره وو. که تاسو وګورئ د انکم سټیټمنټ ډیفینیشن ما لیکلی دی. د انکم سټیټمنټ is one of a company's core financial statements that shows their profit and loss. income statement ته مونږه profit and loss statement هم ویلی شو. دویم کوېسچن دا راځي چې انکم سټیټمنټ به یو کمپني په څومره وخت بعد شایع کوي. نو فریکوینسي اف پبلیکیشن د انکم سټیټمنټ ډیپینډ کوي. دا 12 میاشتې بعد هم کیدی شي، کوارټرلی بیسس باندې هم کیدی شي او په سیمی انول بیسس باندې هم کیدی شي. بیا د کې غټه خبره دا ده چې موږ وویل چې انکم سټیټمنټ موږ ته شو کوي چې یو کمپنۍ نیټ انکم څومره کړی دی. نو سوال دا پیدا کېږي چې نیټ انکم به موږ څنګه کیلکولیټ کوو. نو کله چې هم تاسو د یو کمپنۍ نیټ انکم کیلکولیټ کوئ نو د هغه کمپنۍ ټوټل ریونیو به راواخلئ او هم د هغه کمپنۍ ټوټل ایکسپنسز به ترې ماینس کوئ، نو د دې نه تاسو ته نیټ انکم میلاو شي. ایکسپنسز څه دي، ریونیو څه ده، دا به د راتلونکي سلایډس کې موږ ډسکس کوو. دریم اهم سوال دا راځي چې یاره انکم سټیټمنټ استعمال څوک کولی شي. نو چونکې انکم سټیټمنټ ډېر اهم معلومات موږ ته راکوي، په دې کې د کمپنۍ ریونیو او ټوټل ایکسپنسز او د ګټې د تاوان پته لګي. د دې وجې نه چې څومره انویسټرز دي یا عام خلک دی یا کمپنیانې دي یا بینکس دي یا ایون ګورنمنټ ایجنسیز دي، ټیکسیشن والے دي، انټرنل بورډ اف ریونیو والے دي، دې ټولو ته د انکم سټیټمنټ ضرورت پرېوځي او دوی په وختن د مختلفو کمپنیانو انکم سټیټمنټس راخلي او د هغې نه هغو ته اندازه کېږي چې د یو کمپنۍ ګټه څومره ده او تاوان څومره دی. خو دا یاد ساتئ انکم سټیټمنټ چې کله هم وي هغه د یو خاص پیریډ آف ټایم دپاره وي. که د 2019 انکم سټیټمنټ موږ راواخلو نو هغه کې به صرف د 2019 ریونیو او ایکسپنسز ذکر شوی وي، د نورو کلونو د دې سره څه تعلق بیا نه وي. د نورو کلونو دپاره به هم د هغه کال خپل انکم سټیټمنټ ډاونلوډ کول غواړي. اوس که موږ د اکاونټینګ سایکل خبره وکړو او بیا تپوس وکړو چې په د اکاونټینګ سایکل کې انکم سټیټمنټ کوم ځای راځي، نو موږ په اکاونټینګ په کلاسز کې د اکاونټینګ سایکل مختلف سټیپس ویلي دي چې په هغې کې شپږم نمبر سټیپ فاینانشل سټیټمنټس جوړول دي. فاینانشل سټیټمنټس په 5 قسمو باندې دي او په هغه 5 فاینانشل سټیټمنټس کې لاونی سټیټمنټ چې کله کمپنیانې جوړوي نو هغه ټول انکم سټیټمنټ جوړوي. ستاسو د ټولو لپاره دا ډېر ضروري ده چې دا یاد وساتئ چې د فاینانشل سټیټمنټ 5 قسمه دي، خو دا هرګز داسې نه دي چې کوم یو تاسو لاول جوړ کړئ، بلکې همیشه دپاره اول چې کله سټیټمنټس جوړېږي نو په دې کې لاونی سټیټمنټ انکم سټیټمنټ جوړېږي. بیا د انکم سټیټمنټ آبجیکټیو څه دی؟ نو څنګه چې موږ په تیر شوي سلایډس کې ویل چې انکم سټیټمنټ موږ ته معلومات راکوي د یو کمپنۍ د ریونیو باره کې او د هغې د اخراجاتو باره کې. نو انکم سټیټمنټ موږ ته د مختلفو سوالونو جواب راکوي چې په هغه کې اهم سوالات دا راځي چې یو کمپنۍ په یو خاص ټایم کې څومره ریونیو جنریټ کړې ده، دوی په مارکیټینګ باندې څومره خرچې کړي دي، دوی په ایډمنسټریشن باندې څومره خرچې کړي دي او دوی د خپل پروډکټ په جوړولو باندې څومره خرچې کړي دي. د دې نه علاوه دا موږ ته دا معلومات هم راکوي چې د یو کمپنۍ په یو خاص پیریډ آف ټایم کې ټیکسز څومره پې کړي دي، دوی ډیویډنډ څومره پې کړی دی یا د دوی چې کوم د انټرسټ څومره پې کړی دی، او په اخره کې چې په یو خاص پیریډ آف ټایم کې یو کمپنۍ ګټه کړې ده که تاوان یې کړی دی. دې ټولو جواب موږ ته د انکم سټیټمنټ نه میلاویږي.
دلته موږ لیکلي دي چې دا موږ ته د مارکیټینګ ایکسپنسز او د ایڈمنسټریټیو ایکسپنسز باره کې هم معلومات راکوي. دا یاد ساتئ چې مارکیټینګ ایکسپنسز او ایڈمنسټریټیو ایکسپنسز موږ په وړو کیټګریز کې ډیوایډ کولی شو. هغه به موږ په راتلونکي سلایډز کې وګورو چې مارکیټینګ ایکسپنس کې کم کم ایکسپنس راځي یا په ایڈمنسټریشن ایکسپنسز کې کم کم ایکسپنسز راځي. بل اهم سوال دا راځي چې انکم سټیټمنټ که یو پیج سټیټمنټ دی نو په دې کې اهم کمپوننټس دي، مطلب د دې څو حصې دي. نو په انکم سټیټمنټ کې بیسیکلی 3 حصې مونږه ټارګټ کوو. لومړی اهم حصه را دیو دا چې یاره په دې کې به تاسو هیډینګ لیکئ. سوري د انکم سټیټمنټ دوه مین حصې، یو د دې هیډینګ دی او بل د دې مین باډي ده. په هیډینګ کې به موږ ډېر زیات خیال ساتو چې موږ 3 شیزونو باره کې ذکر وکړو. د کومې کمپنۍ انکم سټیټمنټ دی او د دې سټیټمنټ نوم څه دی او بل دا د کم وخت لپاره دی. بیا په دویمه حصه کې موږ د مین باډي جوړو. په مین باډي کې به موږ د کمپنی ریوینیو ذکر کوو، د هغې ایکسپنسز به ذکر کوو او بیا به د هغې نه موږ د نیټ انکم پته لګي. دا موږ چې وایو چې یاره مین کمپوننټس دي، په دې شوي سلایډ کې موږ ویل چې په دې مین باډي او انکم سټیټمنټ کې به زموږ سره ریوینیو وي او ایکسپنسز به وي. اوس ریوینیو چې کوم دا د مختلف سورسز کېدی شي. تاسو په دې سلایډ کې لیدلی شئ چې یاره دا د مختلف سورسز نه یو کمپني خپل ریوینیو جنریټ کولی شي. هغې کې دام کېدی شي چې یاره دا سروسز ورکوي، یو پروډکټ خرڅوي، دې چېرته انویسټمنټ کړی په هغې باندې دی سود ګټي، یا دې سره چېرته ایکسټرا ځمکه یا ځای یا ګودامي هغه په کرایي باندې ورکړي، یا د لایسنسز وکړي، یا د خپل ایډورټایزمنټ لپاره دې سپیس جوړ کړی هغه خرڅ کړي، یا د خپل برانډ نیم چې کوم دی دا مخکې خلکو ته لایسنس ورکړي. د دې ټولو نه یو کمپني ریوینیو جنریټ کولی شي. دا خبره ضروري ده چې موږ ته پته ولګي چې ضروري نه ده چې د هرې کمپنۍ دا ټول ریوینیو سورسز دي. داسې هم کېدای شي چې یو کمپني صرف او صرف د یو ځای نه ریوینیو جنریټ کوي، لکه مطلب سیلینګ ا پروډکټ، یا داسې هم کېدای شي چې یو کمپني د 2 یا 3 نه سورسز نه خپل ریوینیو جنریټ کوي. دا هرګز نه ضروري چې دا ټول سورسز دي د یو کمپنۍ. بیا داسې که ایکسپنسز ته موږ وګورو نو ایکسپنسز هم په مختلف حصو کې موږ ډیوایډ کولی شو. په چې کوم کې لومړی دی کاسټ آف ګوډ سولډ. کاسټ آف ګوډ سولډ یو ډېر اهم ایکسپنس دی او دا هغه چایي چې څوک خپل پروډکټ جوړوي یا مرچنډایزینګ بزنس کوي. چې کوم بزنسز سروسز ورکوي د هغو اکثر کاسټ آف ګوډ سولډ نه. کاسټ آف ګوډ سولډ نه مطلب دا دی چې کوم پروډکټ تاسو جوړ کړي دي یا کوم تیار پروډکټ تاسو اخیستی دی او مخکې خرڅوئ، په هغې چې خپله کومه خرچه راغلې ده هغې ته به کاسټ آف ګوډ سولډ وایي. د دې نه علاوه د کمپنیانو اهم ایکسپنسز کې ایډورټایزمنټ ایکسپنس راځي، سیلریز راځي، رینټ دي، یوټیلیټیز دي، انشورنس، لیګل فیس، اکاؤنټینګ فیس، سپلایز، ټیکسز، انټرسټ، پیټي کیش او دې نه علاوه نور واړه بیلونه یا کوم سپلیمنټري ایکسپنسز دي هغه ټول تاسو دې کې به خامخا ایډ کولی شئ. یاد ساتئ چې تاسو خپل انکم سټیټمنټ کسټمایز کولی شئ. بعضې نوې کمپنیانې دي چې هغه صرف غټ ایکسپنسز راواخلي او هغه په خپل انکم سټیټمنټ کې منشن کړي، او واړه ایکسپنسز چې کومي د هغو ذکر په انکم سټیټمنټ کې د ځان نه هیډینګ لاندې نه کوي، بلکې ټول راواخلي او یو مین هیډ کې جوړ کړي. خو دا په تاسو ډیپینډ کوي. تاسو دا واړه هیډ ځان له هم لیکلی شئ او دې نه یو مین هیډینګز هم جوړولی شئ. اوس دې سلایډ کې زه تاسو ته دا شو کول غواړم چې د انکم سټیټمنټ شکل څنګه وي، دا به موږ جوړو څنګه. فار ایگزامپل موږ په دې سلایډ کې د یو کمپنۍ دپاره انکم سټیټمنټ جوړو. د هغه کمپنۍ نوم دی جواد انکارپوریشن. تاسو کتلی شئ د انکم سټیټمنټ کې 2 حصې دي. لومړنۍ حصه د هیډینګ ده چې په کوم کې موږ دا 3 شیزونه منشن کړي دي چې هغې کې اول د کمپنۍ نوم جواد انکارپوریشن دی، بیا د سټیټمنټ نوم څه دی، د سټیټمنټ نوم انکم سټیټمنټ دی، او بیا دریم کې دا د کم ټایم پیریډ دپاره دی. نو په دې کې موږ دا لیکلی دی چې دا انکم سټیټمنټ د جنوري 2019 نه د ډسمبر 2019 پورې دی. بیا لاندې که تاسو وګورئ دا د انکم سټیټمنټ مین باډي ده چې په کوم کې موږ ذکر کړی دی چې د دې کمپنۍ ریوینیو سورسز څه دي او د دې ایکسپنسز څه دي. نو که دلته موږ وګورو نو د دې کمپنۍ ریوینیو چې کوم دا د 3 مین هیډینګز نه راځي. لومړنی هیډینګ دی سیلز. د کمپنۍ که څه سیلز کړي نو هغه موږ لیکلي دي. بیا د کمپنۍ که چېرته انویسټمنټ کړی په هغه باندې دي انټرسټ ګټلی نو د انټرسټ نه دلته ریوینیو راغلې ده. او دریم سورس دلته موږ ګینز آن سیلز آف ایسټس هم اچلې ده. دا یاد ساتئ ضروري نه ده چې ریوینیو د دې 3 هیډینګز نه راشي. دا د یو هیډ نه هم کېدی شي او د 5 یا د 10 هیډینګز نه هم کېدی شي. چې د کوم ځای نه هم یو کمپنۍ خپل ریوینیو جنریټ کوي هغه ټول به تاسو دلته منشن کوئ. کله چې دا 3 هیډینګز موږ دلته ایډ کړه نو دې ټوټل ریوینیو د کمپنۍ راغله 1,80,000. دویم سټپ کې بیا موږ څه چل کوو چې د ټوټل ریوینیو نه به موږ CGS ماینس کوو. CGS مطلب کاسټ آف ګوډ سولډ. د دې کمپنۍ کاسټ آف ګوډ سولډ 60,000 دی. نو کله چې د ټوټل ریوینیو نه موږ CGS ماینس کوو نو دې نه به ګراس پروفیټ جوړ شي. ګراس پروفیټ دې ته ځکه وایي چې د دې نه موږ صرف خپله اوریجنل خرچه ماینس کړې ده او نور ایکسپنسز له د دې نه دي منفي شوي.
د ګراس پروفټ نه بعد بیا مونږه اډمنسټریټیو او مارکیټینګ ایکسپنسز چې څومره شي که په هغه کې سیلریز دي، که پکې ټلیفون بلی، که پکې اډورټایزمنټ خرچي، که د ټرانسپورټ خرچي یا د مارکیټینګ او اډمنسټریشن سره ریلیټډ څومره هم خرچي هغه ټول یې به مونږ د دې نه ماینس کو. نو دا کله تاسو ګورئ نو د سیلریز دي، ټلیفون دي، اډورټایزمنټ دي، ټرانسپورټ دی، دا ټول چې راجمع کو نو د ټوټل مارکیټینګ او اډمنسټریشن ایکسپنسز زموږ سره 19000 جوړ شوي دي. دا 19000 به موږ راواخلو او د ګراس پروفټ نه به ماینس کو نو زموږ سره انکم بیفور انټرست اینڈ ټیکس راغی 1,01,000. دې ته انکم بیفور انټرست اینڈ ټیکس ځکه وایي چې د ریونیو نه مونږ له کاسټ اف ګوډ سولډ ماینس کو، بیا هم ته مارکیټینګ او اډمنسټریټیو ایکسپنسز ماینس کړو. دا تقریبا زموږ سره پروفټ یا انکم راغی، خو دا داسې انکم دی چې د دې نه له انټرست او ټیکس نه دي پی شوي. نو په لومړني سټپ کې به د دې نه مونږ انټرست ایکسپنسز هم پی کو. نو چې کله انټرست ایکسپنس مونږ 3000 اخیستلي دا ته مونږ پی کړه نو مونږ سره اوس راغی انکم بیفور ټیکس هغه دی 98,000. او د اخر کې به مونږه که د کمپنی انکم ټیکس پی کړی هغه هم پی کو نو مونږ ته به نیټ پروفټ پاتې شي 78,000. تاسو دې کې ډېر خیال ساتئ چې هیډینګز تاسو چرته غلط نشي، ځکه چې هیډینګ د هر یو فاینانس سټیټمنټ ډېر امپورټنټ کمپوننټ دی. بیا داسې کتای شي چې ما د ښی سایډ ته لیکلي دي چې آل سورسز اف ریونیو مست بی منشن هیر، چې څومره د ریونیو سورسز دي په کار د هغه مونږ په دې بره ریونیو سیکشن کې منشن کو. او دلته انټرست ایکسپنس ما 3000 اغستلی دی، خو جسټ یو ایگزامپل دی. یاد ساتئ په کمپنیانو باندې ټیکس تقریبا د 35 نه 40% پورې لګي. د دې که تاسو پریکټس کوئ نو ضروري ده چې یا خو تاسو یو فیک ډیټا واخلئ، هایپوتیټیکل ډیټا واخلئ او د هغه ډیټا نه ځان له انکم سټیټمنټ جوړ کړئ. او کوم چې زموږ د کلاس سټوډنټس دي هغه خپل پروجیکټ جوړ کړی دی او پروجیکټ کې هغه جنرل لیجر او ټرایل بیلنس جوړ کړی دي او ایڈجسټډ ټرایل بیلنس هم جوړ شوی دی. تاسو د ایڈجسټډ ټرایل بیلنس نه ډایرکټ ویلیوز راغستی شئ او خپل انکم سټیټمنټ ته جوړولی شئ. تھینک یو سو مچ. که تاسو څه قسم کوېسچنز هم وي نو په دې ایمیل اډرس زموږ سره رابطه کولی شئ. دا ویډیو به په ایکسل چینل باندې هم اپلوډ کیږي. د ایکسل چینل د یوټیوب چینل نوم دی ایکسل وذ شام، د هغې لینک به تاسو سره شیر کوم، په هغې باندې هم تاسو دا ویډیو کتلی شئ. یاد ساتئ چې انکم سټیټمنټ کله هم جوړوئ نو د هغې شی بالکل داسې پکار دی څنګه چې په دې سلایډ کې ما شو کړی دی. که تاسو د ایکسپنسز والا سایډ ته وګورئ د ایکسپنسز ټوټل مونږ لږ شانتې ګسې لاسته لیکلي دي او دا ټول هم جمع کړي دي، دې نه 19000 جوړ شوی دی. صرف هغه 19000 مونږ د دې برنو فګر سره لاندې لیکلی دی. امید لرم تاسو ته به د دې ویډیو نه انکم سټیټمنټ باره کې معلومات حاصل شوي. تھینک یو سو مچ.